بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه، نیکې هیلې او احترامات. قدرمنو سید ورکزی یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم. څنګه تاسو ته معلومات دي چې په تېرو څو ورځو کې کوهاټ کې یو واقعه مخې ته راغلې وه د شهریار ماشوم چې اصل نه دوی د وزیرستان نه تعلق لري. د دې چې کوم د کور واړه مشران دي په هغې کې چې دا کوم مشران غړي دا راسره موجود دي، دوی هغه کور کلي ملت سره هم جرګه شوې، داسې د پولیسو مشر سره هم ملاو شوي، شفیع الله ګنډپور صاحب سره. داسې دوی په خپل کور کې هم انټرنلی یو مشوره شوې، د دې نه څه ریزلټ راوتلی دی، حکومت وخت نه او مشرانو نه څه ډیمانډ کوي، څه اپیل کوي، آیا د دوی چې کوم د کلتوري روایات دي هغه متعلقه خپل علاقایي خلکو نه داسې نورو مشرانو نه څه غوښتنه کوي. غواړم چې دا مشر تاسو سره خپل تعارف هم وکړي. د دې لینډ چې کوم دا درې واړه مشران دي د دې کورنۍ مشري غړي دي او دوی سره ستاسو خبرې شریکوم. په حجرې کې د دوی چې کوم ټول کور مشران دي هغه راسره موجود دي. مشر غواړم چې خپل تعارف تاسو شریک کړئ په وړو الفاظو کې. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سرجی موږ ډېر زیات شکریه ادا کوي چې تو ته موږ ټایم ورمیشته وکړه او موږ په سوشل میډیا باندې ته موږ اوس ورته کوم. زه خپل د شمالي وزیرستان سره تعلق لرم، حافظ رحمن الله مې نوم دی او موږ د شریعت چې کوم هغه شوي د شریعت د موږ رشته دار دی، موږ یو خاندان نه دی او موږ چې کومه جرګه وشوله دله چې کوم د علاقې د کوم خپل نږدې خلک چې کوم سره د محلې ولا د بنډې ولا سره ګډغه شوي وي، هغې نه موږ ماشاءالله ډېر زیات مطمئن یو، ډېر زیات خدمت یې کړی دی. علاقې خلک ډېر غم په غوسه دي او په موږ نه زیات د غم د ځون بللی دی او مخکې چې موږ ډي پي او سره چې کومه جرګه وشوله شفیع الله ګنډپور صاحب نه موږ ډېر زیات مطمئن یو او چې کوم پولیس کوم کردار په داسې کوم ادا کړی دی هغې نه موږ ماشاءالله ډېر مطمئن یو او ډېر خوشاله کردار یې ادا کړی دی و چې دا لایق دی چې د کوم کیس و د شهریار صاحب د مشکین بچای چې دی هغه کیس ته د بالکل اخري کردار هغه ته رسېدلی دی. د مکمل چې څومره هغه د 100% چې کوم شواهد یې د سره د یوز کړي دي او موږ ته ډېر زیات اطمینان په دغه شی وکړه چې انشاءالله چې کوم تاسو زړه ارزو او انشاءالله زر کې راشي او موږ ډېر زیات ځنه مطمئن یو. مهرباني غواړم چې دا یو بل مشر تاسو سره دوه خبرې اترې شریکې کړي چې د په دې اړه باندې څه وایي د کوهاټ پولیس نه، داسې د علاقایي خلکو چې کومه جرګه وه د هغې کوم ریزلټ راووتو او دوی مشرانو نه نوره غوښتنه څه کوي. غواړم چې دا مایک دته ورکړم او د دې مشر خبرې اترې تاسو واورېدې چې کوم د دې د کورنۍ مشر غړی دی. یو دوه خبرې تاسو سره کوم چې خاطر راته ووایه چې خپل تعارف شریک کې زموږ دا کتونکي څومره دي. دغسې ټیک دی. بالکل مو نوم دی اکبر زمان، د شمالي وزیرستان سره تعلق لرم، وزیر قبایل سره. بالکل بیش خو نن غلی اندازه داسې یک بجا باندې میجر رسولي. صحیح. بیش چې کوم علاقې خلکو لیدل ولا د چې کومه محله شي سیږي دا شریعت د کیر چې کوم څه دی. صحیح. خو دغه خلک ان شاء الله دارا میج خپل دارا غانه دی کړی کوشش د شپه ورځ په داسې لګیا دي چې ظلم شوی دی چې د ظلم میشته و نتیجه ملاب شي وه ته د خبره ورسي. د کوهاټ د وزیرستان دی خو چونکې زه د کوهاټ ځکه ورته وایم چې حادثه په کوهاټ کې شوې ده. د کوهاټ یو ګل و، د کوهاټ یو ماشوم و، هغه د ګناهونو نه پاک و، الله تعالی د هغه ته جنتونه نصیب کړي، سره د کور والا صبر الله هغه بخلی دی. دا راته ووایه چې دا واقعه تاسو ته مخې ته راغله، علاقایي خلکو سره هم تاسو جرګه وشوه، د هغې تاسو کومه نتیجه رامخته کړه؟ داسې د ضلعي پولیسو چې کوم مشر دی شفیع الله ګنډپور صاحب، د هغې تاسو ته پولیس نه کومه نتیجه میلاو شوه؟ علاقایي خلک چې کوم دی د دې چې کومه محلې دي کوم آس پاس خلک دی خو دې سره ډېر تنظیمونه دي چې هغه غونډې دې سره ډېر همدردي کو خو یا یې څه لګیا دي ریش یې نه دي دا د کومه واقعه چې شوې ده او بل د پولیس خبره ته وکړله. پولیس خو میشته اول د پته نه وه چې دی خو لکه اوله خو هغې خلک یې هغه وکړه چې پولیس یې میش سره ډېر امداد کړی پاوې چې کله میش شفیع الله صاحب ته ورغلی ګنډپور ډي پي او ته هغه ویل چې موږ خپل ډي اس پي نوست وي ورسره ایس ایچ او نوست و چې دا ته مې ویلي دي چې په څه طریقه وي چې دا ملزم جواب ونیو شي ګرفتار شي. لا یې ګرفتار کړی نه دی؟ نه ګرفتار دی خو لکه پیله چې دا واقعه شوې وه خو هېڅ چې کومې دې کار ویې وه د پولیس والا شوې ده خو که 90% مکمله ده خو تفتیش کیدای شي او مکمل شي 2-3-5 ورځې شي چې کومه د اپریشن والا چار وه ادې پې راکړي.
د پښتو انویسټیګیشن یا مکمل شو کمال یا د پښتو روایت د پښتو کلتور څه وایي چې داسې قسمه معاملې په معاشره کې راشي د هغې څه حل دی هغې سره حل څه پکار دی هغه خو لکه امیش خو پښتونوي امیش خو دا طریقه نه ده چې استا په عدالتي نشه په د باندې کیس وچاري په دوله مثال قانون دی امیش خو داس ته چې امیش تارو کړای و چې امیش خپل کې قیمه سازو وای چې امیش خپل ور کړی و امیش خو بیا ولې مطمئن وای لیکن دا قانون دی اس خو امیش په علاقه شو قانون دی اس خو د عدالت سره اختیار دی چې ودره آی میاشه سازو کوي بول په لګي دوا په لګي امیش دا د عدالت نه دا غاپل کی دی چې جون نه هو چې چا سره کیس وی چې زر تر زره پداشه خو څه پوت نه دی نه را چې د خپل اقرار کړی دی چې دا مو کړی یار او چې زر کې سازو ته ملاوي ځان چې مش د کوهاټ چې کوم سینیئر ججان دي داسې د کوهاټ چې کوم اوسیدونکي دي هغه هم د دې فیصلې ججان دي په خپل که جج صاحب چې تاسو په دا وخت باندې ګوري جج صاحب ته څه پیغام لري چې آیا په دې فیصلې کې د تاسو جیل ته ولګي بهتر دی کنه زمونږ چې د کوم پښتو روایت دي پښتو روایت نه نه موږ ته پښتو ته نشي راکولای جیل ته خو دی لاړلای دا الریډي جیل ته خو تللای دی پښتو روایتو په مطابق باندې تاسو وایي چې را دې سره خپل چې کومه کاروایی هغه وشي ښه دا راته وایي چې مطلب تاسو د پولیس چې کومه کارکردګي وه پولیس سره تاسو مشوره هم وشوه پولیس چې په دې کې څومره کار کړی دی نه تاسو خوشحال یا مطمئن پولیس نه خو موږ خوشحال یو خاص کر ډي پی او چې کوم د ډي اس پي ګان یې دي سیچو یې دی موږ چې کومه خبره دوی ولا وار ودلې او دا محاله ولا چې کوم پیلا وکړي هغه نه بعد مشکل دا مشر سره یو دوه خبرې اترې کومه چې د یو دوه خبرې په دې کیس کې شریک کی د خبرونې اختتام کوو چونکې په کیس کې دومره څه چې کوم مکمل تفتیش ته هغه پکې ډېر شوی هم دی مشران هم په خپلو کې فیصلې کړي دي د یو بل مشر دی چې د دوی د کور غړی هم دی مکمل د دې کور چې کوم مشران دي هغه راجمع شوي دي مشره تاسو په خپلو کې هم فیصله وشوه زه بار بار دا سوال کوم چې پولیس سره هم فیصله وشوه د علاقایي خلکو سره هم فیصله وشوه ماشوم یې جیل ته رالیږلی دی جج په دې باندې فیصله کوي تاسو څه وایئ چې آیا هغه کم کور دی چې هغه د کم کور والا چې دا کیس کړی دی چې کم قاتل دی هغوی سره تاسو ملاو شوي یې په دې خبرې باندې نه یې سره هغوی سره نه یې ملاو د کلي ملت خلکو سره د کلي ملت خلکو سره ملاو شوي هغه کور سره نه یې ملاو شوي کور سره نه یې ملاو تاسو ته خبرې ته کینی نه که هغه د دې ځای نه چېرته بهر شوي دي هغه چېرته بل ځای تللي دي کور یې خالي دی هغه خلک که تاسو ګوري هغوی ته څه پیغام لرئ وخت خو پیغام ضرور لري په دا چې خو دا معاملي کیس نه دی ډېر پریشانۍ کیس دی داسې په دنیا کښې چېرته هم دي شوي لکه دا واقعه دې جوړه شوه چې ډېر کسون پیغا شي چې ما د میږو طبیعتي نه به صحیح نه شي خو هېڅ په علم کا قاتل نیولی دی پاچار دو چې زر نه زر چې ما د میږ ته انصاف میلاو شي میږ وکیلون ته دا ریکویسټ کړي چې څوک په دا کښې ملوث نه شي په دا کښې خبرې کیسې ونه کړو په ججون ته میږ دا سول کړي چې زر نه زر چې ما دا میږ مسله حل کړو کیس را سولی دی چې ما د لږ ډېر پوته دی په دا ته میږ انتظار کړي ټیک تو که نه دغه نه بعد میږ به ججون ته دا سول کړي چې ډېره مهرباني ډېر شکرګزار وي میږ درنه چې زر نه زر دا سړی قتل شي چې نیر مزید نیر نقصان د نه جوړ نه شي میږ خو وزیرستان خال کې به میږ به دا طریقه کار نه دی چې ما دو کله قاتله خو زلا دو خو میږ به دا طریقه کار دی چې دا ظلم جوتای وشي ډایرکټ ورځي می کور یې ډنګوي او څومره کسان چې وي چې ما دو کنه ختموي خو دلته چې ما دو زلا دو په دلی په وجه باندې دلته قانون دی واته میږ غلی او که زر نه زر دا کور ونه شي بیا میږ خو دومره صبر خلق نه دي میږ دومره صبر برداشت کړي یا دومره ټیم هم پکښې ووځي کیدای شي دغه نه لږ مشکلات جوړ شي ټولو نه مخکې زه خو د توسې د سوشل میډیا ډېره شکریا ادا کوم چې توسې د میږ اوس ته چې کوم دی زی ورکوم او د توسې د میږ اوس چې کوم دی چې پوز د میږ کوم سربراګون دی اته چې کوم دی توس د میږ اوس رسویسته نو ډېره مننه ډېره شکریا شکریه نه بعد زه داسې الفاظ چې کوم دی د توسې په مخ پیش کوم یقینا که د محلې خلک ته په دا د شهریار چې کوم کیس شوی دی په دا شی د میږ سره د ډېره همدردي چې کوم دی وکړلم د شهریار دا د میږ بچی دی نه وشمېره بلکې خپل د زون بچی چې کوم دی وشمېرم د هرانګې که پولیس چې کوم دی مثال په اغازي چې کوم ایسیچو دی یا د هرانګې ډي پي او دی یا د هرانګې ډي اس پي دی دا یې چې کوم دی خپل بچی وشمېره نو دی دغه کیم چې کیم کیس ته هغه دی پای تکمیل ته ورسوه په ډېر احسنه طریقه سره نو ایس میږ چې د کیم چې کړي شي کیس ویلوړ دی یعنی د جج خو ته د هغه نه میږ دا خواست دی
هغه نامیش چې ما دا یو درخواست کی دردمانه درخواست دا ورنه کی چې کچیره ته کوهاټ سپکول غوړې کچیره دغه درندګي نه ته کوهاټ سپکول غوړې نو دغه ملزم دغه قاتل د شهریار قاتل دا ته چې کوم دی اخري انجام ته ورسوه دغه چې کوم دی پنسې حکم چې سبو اډر وبسه نن یې ورته وبسه چې یوه ګنټه ورسته وبسه یوه ګنټه مخشه ورته وبسه یو خو د میش په زړه باندې د شهریار د والد صاحب په زړه باندې وپټې ولګېږي بلکې د ټول کوهاټ د هغې محلې په هغه دردمر زړه باندې چې نن یې د زړه نه وینې بهیږي په باندې وپټې ولګېږي نو میش یو ورته بیا اپیل کی د میش د پوسټ کې د میش اعلی افسران دي د هغه نه میش د اپیل کی چې د میش کیستا زر نظر چې کوم دی هغه آخري انجام ته ورسول. ډېره زیاته مهرباني د ټولو علماو د مشرانو کشرانو ډېره زیاته مننه د وخت راکولو کتونکو د دوی د مشرانو خبرې اترې هم تاسو واورېدې. هغه جج صاحب چې کوم دا فیصله کوي هغه د پولیس مشر کوم چې په دې کیس کې کار کوي لګیا دی هغه د کورنۍ خلک کیدای شي زما د اواز واوري چې شریعت کم سوای د پښتو قانون سوای هغې متعلقه د خلک د حکومت وخت نه مشرانو نه انصاف غواړي زور ظلم زیاته دوی نه کوي خدا وایي چې کم ظلم مونږ سره شوی دی د هغه مونږ ته انصاف پکار دی. هغه جج صاحب کم چې فیصله کوي هغه د پولیس افسر کم چې په دې کیس کې کار کوي. نور تاسو په دې باندې خپله رایې ضرور را شریکه کړئ چې د قاتل سره د مجرم سره د ظالم سره د معاشرې ناسور سره څه کول پکار دي د پښتو او د شریعت په مطابق باندې د دې حل څه پکار دی. یو ځل بیا د ټولو مشرانو د علماو د کشرانو ډېره زیاته مهرباني د وخت راکولو چې هر چېرته به شاد و آباد اوسئ. یو نوي پروګرام سره خپل کوربه سید ورکزی ته ورکړي اجازت د لوی الله په امان.